د شهیدانو په خاوره باندې ولاړ یم. ستاسو دغه د حامد الحق صاحب د سانحې د زخم هم لا تازه دی. که زه ووایم نو په دغه ځای کې د جومات سره بره یو ځای دی او په هغې کې هغه وینه اوس هم شته دی چې د شیخ صاحب او د شیخ ادریس صاحب د شهادت ته واورېدل نو بیا د حالت څه و؟ مسلسل جړاګانې دي، که کلاس ته ځو طالبان هم جاړي، که استادان کیني هغه هم جاړي. خو شیخ صاحب چې کله موږ حقانیې ته راشو، حقانیه ګورې نن هم جاړي او شهید شیخ ادریس رحمت الله علیه ناسته کړې ده. شیخ صاحب بدلته کې کوم کوم کتابونه ښودل؟ مولانا عبدالحق ثاني صاحب تاسو موږ سره کتلی شئ. دغسې سپین ږیری څوک په څپېړه هم نه وایي، درس خو ډېر. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنګرخان ما او دا وخت په نوخار کې موجود یم، په کوړي کې په جامعه دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک د شهیدانو په خاوره باندې ولاړ یم. زما شاته تاسو د شهیدانو قبرونه کتلی شئ. که درته واضح کړم نو د حضرت مولانا عبدالحق رحمه الله قبر دی، د شهید حضرت مولانا سمیع الحق صاحب قبر دی او د شهید حضرت مولانا حامد الحق صاحب قبر دی. دغه باندې به خبرې کوو، خو په نږدې وخت کې د علماو د ټارګټ کولو یو سلسله روانه ده. علما ولې ټارګټ کیږي؟ دا هغه خلک چې دی بې ضرره خلک، بې وسه خلک، دوی ولې ټارګټ کیږي؟ او زه به بیا دا ووایم چې سپین ډکي د ګیرې هغه په وینو کې رنګ کول ولې کیږي؟ قدرمنو کتونکو یو ډېر لوی سوال دی. په ننني پروګرام کې به په دې باندې خبرې کوم چې د علماو ټارګټ کلینګ ولې کیږي، ریاست څه کولی شي چې دوی له د دې حفاظت وکړي. په دې باندې به خبرې کوو. بیا به ځو د شهید حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب هغه ځای به مونږ تاسو ته ښایو چې کوم ځای کې به هغوی درس کوي، د هغوی هغه کمره به هم تاسو ته ښایو. دغه غم نن هم غمونه ټولو تازه دي، خو چونکې د شیخ صاحب لږې ورځې وشوې، نن یې شپږمه ورځ ده، اوومه ورځ ده، نو دغه غم ډېر تازه دی. قدرمنو کتونکو ما سره چې به څوک په دې پروګرام کې خبرې کوي نو د هغه تعارف تاسو سره کوم. تاسو ما سره حضرت مولانا سلمان الحق صاحب کتلی شئ، د شهید سمیع الحق صاحب وراره دی او د حضرت مولانا انور الحق صاحب بچی دی. سلمان الحق صاحب چې د قبرونو ته ودرېدلم نو ویل مې ډېر څه، خو بس الفاظ ټکو ژبې له نه راځي. جي السلام علیکم ورحمت الله. اول خو زه تاسو ته هرکلی وایم او ته نن رالې او موږ روزانه دلته ودرېږو. دا زموږ د زړونو غوښې پرتې دي په دې ځای کې، نو اندازه ولګوه چې زموږ به څه حال وي چې په دا 5-6 کاله کې دا 3 جنازې موږ اوچتې کړې او دا زموږ د مشر ورور مولانا حامد الحق شهید د ده سره خو موږ 10 اوچتې کړې په ټوکړو په صورت کې چې دا شاته دیوالونه دي په دې دا غوښې انښتې وې. نو اندازه ولګوه چې زموږ د زړونو به څه حال وي، زموږ به په کورونو کې څه حال وي، زموږ به په سبقونو کې څه حال وي. او بس الله دې تاسو سره ښه وکړي چې راشئ دلته د خپل د زړه هغه درد اظهار وکړئ د مظلوم طبقې سره چې دې وخت کې د ټولو نه مظلومه طبقه افسوس سره به دا ووایو چې د دې ملک د نعرې نوم د پاکستان کا مطلب گیا لا اله الا الله، او بیا کې پی کې هغه پکې د ټولو نه زیاته په مذهبي طور سره، عقیدت سره، د مینې محبت سره، د خلکو د احترام سره مشهوره وه. همغه دې وخت کې د جنگ په حالت کې ده، د اور په حالت کې ده، او خصوصا دا یو طبقه ټارګټ ده علماء کرام چې د هغوی د سپینې کپړې هغه په وینو رنګ کور ته راځي، په ټوکړو کې راځي، په تابوتونو کې راځي. نو تاسو اندازه ولګوئ چې د هغه خلکو به څه جذبات دي. نو یقینا ستا جذبات به هغې نه متاثره کېږي، ژبه به دې بندېږي، څه به نه شي ویلی. خو سوال دا کوم جي چې علما ډېر بې ضرره خلک دي، ډېر مظلومه دي او ډېر بې وسه دي، چې دوی ولې وژلی کېږي؟ زما خیال دا دی چې د دې ملک د تباه کولو والا چې هر څوک دې ته لګیا دي، د دې ملک د بنیادونو ته انښتې دي، د هغوی سوچ دا دی
چې یاره دا طبقه داسې ده په خپل استاد باندې به غوسه ورشي، په خپل استاد باندې به تیش کې راشي. څنګه چې دغه بېنظیرې په قتل باندې تاسو ولیدل چې د ټول ملک څه حال شو. او الحمدلله تر اوسه پورې د ملک د دشمنان په دې کوششونو کې بالکل ناکامه شو چې هر څومره لوی نه لوی عالم دی قتل کړو. او د سن 2000 نه دا سلسله شروع ده، د کراچۍ نه، د بنوري ټاون نه مفتي نظام الدین شهید د هغه ځای نه دا سلسله را شروع ده. دا د تر پرون بل ورځ د مولانا شیخ ادریس صاحب او ورپسې په همغه شپه باندې په کویټه کې هغه یو عالم شهید شو. تر دې پورې دا سلسله جاری ده. او الحمدلله د ملک هغه دشمن هغه ناکام دی په دې سیس کې چې یاره دا به یا به د روډونه بند شي، یا به د بینکونه ولوټلی شي، یا به د ملک په هغه تنصیباتو باندې د ملیان علما طلبه حمله وکړي او په ملک کې به انارکي یا نفرت نور سیوا شي. ځکه دې علماو ټول عمر د امن تلقین کړی دی. د مولانا سمیع الحق صاحب چې څنګه شهید شو، زه د کور نه راووتم جرالم زمونږ طالبان په روډ ولاړ ټول مې دننه کړل، ما بچی ننوځئ مدرسې ته. مولانا صاحب دا درس تاسو مونږ ته نه دی راکړی، خو د ملک د جوړولو دپاره، د ملک د دفاع دپاره هغوی خپل ځانونه ورکړل، نو مونږ به دا کار نه کړو. هسې ستاسو له دغې خبرې نه زما یو سوال پیدا شو، تاسو جواب ورم که خو را سوال دوباره بیا دا کومه چې کله تاسو د بېنظیرې دغه واقعه ته ذکر وکړو، حقیقت دی چې د ملک د املاکو ډېر زیات نقصان شوی و. ستاسو سره ډېر ګڼ تعداد کې سیاسي ورکر هم شته دی، د علومو چې کوم طالب دی د هغه په شکل کې هم در سره یو ډېر غټ فورس دی، خو ګمله هم نه ماتېږي. نو دا څه وجه ده؟ تاسو احتجاج طلبا نه کوي، تاسو یې نه پرېږدئ دې ته، وجه څه ده؟ ګورئ دا همغه انسانان دي، همغه معاشره ده، همغه زړونه دي. خو موږ د حضور صلی الله علیه وسلم د جومات نه چې د مدرسو دا کومه سلسله شروع ده د علوم نبویه او د دین د خورولو، دا موږ هغه وعده د حضور علیه السلام سره کړې ده او هغه لګي تر قیامته پر رسو. نو هغې کې دا شی نشته، د بل انسان نقصان نشته، بل انسان نه نفرت نشته، د بل انسان وینه تویول نشته، د بل انسان ګریوان ته لاس اچول نشته. زمونږ خو ټول دین دی او دین څه دی؟ هغه امن دی، د بل انسان ادب دی، د بل انسان احترام دی. زمونږ خپل کاز رانیولی دی. اوس که شیخ صاحب شهید شو، نو بجای د دې نه چې زمونږ طلبه کرامو د شیخ صاحب بچو 3000 کسانو ته درس ورکول، تقریبا څه کم 2000 دلته او دا بقایا چې کوم دی په جامعه نعمانیه کې، نو هغوی خو درس ټول د امن او د مینې د محبت دی. نو بجای د دې نه چې روډ ته روتوي، بجای د دې نه چې چېرته هغوی سماعت کړي، نو هغوی دې ته وکتل چې یاره موږ د شیخ صاحب څه خولی دي او دا کم دین په کم ځای کې د هغوی نه پاتې شو، موږ به دا سر ته رسو مخکې. نو نن دې د وجې الحمدلله د علما کرام هغه کامیاب دي، مدارس کامیاب دي، په خپل هغه میشن کې کامیاب دي الحمدلله. صحیح. اساس تاسو په خیال چې شیخ صاحب اخیری هغه عالم دی چې د شهادت او شورا سلسله ودرېدله؟ یاره زه څه ووایم، زه هېڅ نشم ویلی. د ملک د بنیادونه کمزوري کولو والا هغوی خو د هغه وخت نه لګیا دي چې لیاقت علي خان څه ټایم وویشتلی شو او همغه ځای کې قاتل هم ختم شو چې شاته سراغ پاتې نه شي. نو په دې ملک کې دا سلسله چالو ده، نو زما نشي خیال چې دا سلسله په دغه ځای الله دې وکړي چې ودرېږي. موږ به دا دعا کوو چې الله دې دا سلسله مزیده دلته ودرېږي. صحیح. اوس چونکې تاسو دا وخت ما سره د دارالعلوم حقانیې د محتمم په صورت کې موجود یې، د دې ټولو علماو، د دې ټولو طلباو همدې ځای ته کاته دي، دا د هغې سرپرستي کوي. دې علماو له به دې بېوسه او بېڅوکه خلکو له به حفاظت څوک ورکوي؟ د دوی ژوند به څوک محفوظه کوي؟ دا خو یوازې په دې ملک کې نه ده، هر ملک کې. زه تاسو ته ووایم ما ټول یورپ لیدلی دی، ټول عرب ملکونه مې لیدلی دي. په خدای چې یو سړي سره مې نه تماچه لیدلې ده، نه مې ټوپک لیدلی، نه مې هغه په دې یره باندې لیدلی دی چې هغه د کوره وځو دا سوچ وکړي چې زه به واپس راشم که به را نه شم. زیات نه زیات یو پولیس چېرته ولاړ وي، هغه هم که خبره کوي ډېر په ادب او په احترام سره. نو دا خو د دې نه پته ولګېده دا د ریاست ذمهداري ده، ځکه چې زمونږ ملک دا یو آئینی ملک دی، اسلامیه جمهوریه پاکستان ورته ویلی کېږي. د بهر دنیا نه صدران راځي، د بهر دنیا نه ملمانه راځي، په کوم حیثیت راځي؟ د یو آزاد سټیټ، یو اسلامي سټیټ د هغې په نوم باندې راځي. بیا چې موږ سره د اسلام دا ټکی جوړو ده، بیا خو زموږ ذمهواري د نورو ملکونو نه هم سیوا ده چې خپلو شهریانو ته امن ورکړي. دا خو د ریاست ذمهداري ده چې دا سلسله دې په دغه ځای باندې د رکولو کوشش وکړي.
او هر عالم نه هر انسان چې په دې ملک کې اوسېږي هغه ته د حفاظت ذمہ داری ورکړي. صحیح. ویل کېږي چې د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې به په یو تالاب باندې ګډې او شرمخ په یو ځای وبس کلیجي او دلته کې هماغه اسلامي ملک ته ستاسو خبره او عالم پکې محفوظ نه دی. ظلم نو جی ظلم. تاسو هر سرکاري ادارې ته لاړ شئ مدارس وغیره پرېږدئ دا موضوع به یو طرف ته وي. تاسو هر سرکاري دفتر ته لاړ شئ که ستا د 10 روپو کار دی او که د 10 لکو روپو کار دی ته به خامخا په هغې کې رشوت هم ورکې ته به خامخا یو طبقاتي نظام دی افسر به ځان افسر ګڼي تا به غریب او یو لاچاره ګڼي او بېعزته کوي به دي. نو ظلم دی نو د ظلم اثر وي دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه ته هر اسلامي حکومت وګوره چې په کوم ځای کې ظلم نو په هغه ځای کې د امن بارانونه او په هغه ځای کې د انعاماتو بارانونه او په هغه ځای کې د نعمتونو بارانونه. او ظلم خو داسې شی دی چې هغه هر څه اوچ کړي د هرې ګناه د هر ظلم ځان ته اثر دی. او دا زموږ ملک وګورئ معاشي طور سره زموږ څه حال دی ډېرې دعوې به وکړو د الفاظو هیر پیر وي د هندسو هیر پیر وي جی ډي پي مو دومره لاړه فلانی شی مو دومره لاړو او حقیقت څه دی عوامو نه تپوس وکړئ پټرولو څه حال دی په څو میلاویږي بهر دنیا نه په څو راځي او ټکس څومره اخیستلی کېږي دا ټول څیزونه ظلم دی په ظلم کې شمار دي چې تر څو ظلم وي نو د دې ملک به دغه حال دی. سلمان الحق صاحب ستاسو خو دغه د حامد الحق صاحب د سانحې د زخم هم لا تازه دی که زه ووایم نو په دغه ځای کې د جومات سره بره یو ځای دی او په هغې کې هغه وینه اوس هم شته دی چې د شیخ صاحب او د شیخ ادریس صاحب د شهادت ته واورېدل نو بیا د حالت څه و؟ زما حالت اوسه پورې ګډوډ دی. زما ویډیو پرون هم خلکو لیدلی زما او د والد صاحب هغه لکونو خلکو لیدلی ده مونږ داسې وي چې بالکل څه به وایي زمونږ د املا یې راماته کړې ده زمونږ ډېرې خبرې نیمګړي هغه پاتې شوې 16-17 غنټې مخکې مونږ ناست یو نشست مو وکړو زما د مدرسې د ټولو امورو کې زما مشر چې و والد صاحب مې بیمار دی کمزور هم دی زما سره ټول مشاورت هغه به د شیخ صاحب و د هغوی حکمونه به ما به هغه فالو کول د هغوی د وجې چې دا صحیح یم نو ډېر کارونه رانه نیمګړي پاتې شو نو خوله مو بنده ده اوسه پورې بس سترګې مو رواني مسلسل جړاګانې دي که کلاس ته ځو طالبان هم جاړي که استادان کیني هغه هم جاړي او یوازې زه نه چې چا ته ټلیفون کې چا نه تپوس کې په سرو سترګو لګیا دی جاړي. د شیخ صاحب درجه ستاسو لپاره ستاسو د تره حیثیت ما باندې به یواز هم دغه کولو زمونږ او د هغوی چې به اواز و نو ما باندې به یواز کولو لکه تره زویه څنګه نو زه د ټولو نه زیات متاثره کړی یم بلکې دومره مینه یې وه چې زما په وجه هغوی خپل یو زوی باندې نوم سلمان ایښی ما سره یې دومره مینه وه په وړوکوالي کې چې کله هغوی طالب و زه یې لوبولی یم د هغې نه بعد زما ټول تربیت هغوی کړی دی الله دې غریب کې رحمت کړي هغوی ډېر خوږ انسان و جي تاسو ته خو به ډېر یادېږي ډېر زیات زموږ خو ډېر سفرونه شوي وو بیروني ملک سفرونه مو هم شوي وو او په ملک کې دننه خو به مو هر ټایم سفرونه وو یو ځای به مو جلسې وي یو ځای به مو پروګرامات وو په خدای یقین وکړه بالکل یې داسې کړي وو را باندې داسې لګي چې لکه اره راته چا په سر کېښوده او زه نیم یو خوا پاتې یم او هغه بل نیم رانه لاړ دغه حال مې د والد صاحب دی دغه حال د ټولو استادانو دی او بله داسې کمالي انسان و چې کامیانو سره او که مولیانو سره و نو هر سړي ته دومره ټایم په خپل ژوند ورکړی چې هغه وایي چې د ټولو نه زیاته مینه یې زما سره نو ټول یې نیمګړي کړل. قدرمنو مخکې به ځو یوه خبره وکړم چې د شیخ صاحب اوومه ورځ ده چې هغه زموږ د نظرونو نه غایب دی خو نن هم ګڼ شمېر د خلکو په مخ باندې د اوښکو سیلاب دی چې تاسو نن هم د هغه روډ باندې تېرېږئ او د شیخ صاحب د قبر ښکاري ډېر ګڼ تعداد کې خلک ته راتاو دي خو شیخ صاحب چې کله موږ حقانیې ته راشو حقانیه ګورې نن هم جاړي نن هم د حقانیې په مخ باندې اوښکې وچې نه دي اوومه ورځ ده خو نن هم دلته کې د اوښکو سیلاب دی د طلباو په مخ باندې د مدرسینو په مخ باندې ډېر لوی غم دی شیخ صاحب پرېښی دی شاته. قدرمنو مخکې به ځو راځئ قدرمنو کتونکو دا وخت زه د جامعه دارالعلوم حقانیې د دور حدیث په حال کې موجود یم او دا مسند چې تاسو وینئ نو دا هغه ځای دی چې په دې باندې شهید سمیع الحق رحمت الله علیه شهید حامد الحق رحمت الله علیه او شهید شیخ ادریس رحمت الله علیه ناسته کړې ده ډېر د برکت ځای دی چونکې وقفه شوې ده طلبا شته دی نو خو دلته کې
ناظم صاحب موجود دی، د دوی سره څه خبرې کومه، بیا به داسې مخکې ځو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یې جی؟ طبیعت هم ښه دی؟ خیر دی جی، شکر دی الحمدلله، د الله کرم دی، لاک لاک شکر دی. تاسو ښه د یې؟ الله ډېر کرم دی. ما ډېر لوی سعادت ته حاصل دی، په ډېر مبارک ځای باندې ناست دی. جی جی، بس دا د استادانو خپله مینه محبت او د دارالعلوم هغه خپل برکات دي. موجوده وخت سره په دوره کې څومره طلبا دي؟ 1466 1466. او 1500 تر رسي تعداد، او د هغې نه علاوه داسې 150-200 پورې پکې د بهر نه راځي. دای داخلي نه شوي، خو لکه راځي دلته سبق ته کښېني، سبق ته باقاعده سبق ته کښېني، رجسټریشن یې نه دی شوی. د هغې نه علاوه په دې درجو کې به سره نور طلبا وي که نه؟ او جی هغه هر درجې ځان ته خپل تعداد دی، خپل ترتیب یې دی. صحیح ده. دغه یو کلاس کې دورې حدیث هغه اخري درجه چې کوم هلکان فارغېږي په کوم کال پګړۍ تړي، نو دا هغه کلاس دی، هغه درجه ده. صحیح ده. بس ویم دا چې دا موجوده وخت په دوره کې کم طلبا دي که نه، نو ما له خو داسې څه مناسب ټکي خولې له نه راځي، خو دې طلباو ته زه څه ووایم چې لکه د دوی سبقونه شروع شو نو شیخ صاحب ته چا واخیستلو؟ بس دا استادان ورته وقفن په وقفن باندې خبرې اترې کوي، او د هغې هغه کمې خو شته دی، هغه محسوسېږي. یوازې طلباو ته نه، مونږ ته هم محسوسېږي. خو بس دا خو د بره نه فیصلې دي، په هغې کې خو د الله تعالی په فیصلو کې او په کار کې مونږ څه کار نشو لرلی. د دې زمونږ به دغه قسمت و چې دغې پورې به راسره وه، دغې پورې سبقونه وې. د دغې نه یو ورځ مخکې هم راغلي وو، دلته یې دې طلباو ته خپل درس ورکړو، او دغه ورځ یې بیا د راتلو ورځ وه چې د سارې نه خبر راغو چې دغسې هغه په شهادت ورسېدو. نو طلبا هم ځان ته خفه دي، غریبانان جاړي، ارمان کوي، او استادان ملګري چې کوم دي، ناظمان ملګري، دا ځان ته خفه دي، دلګیر دي، جاړي، فریاد کوي، خو بس هغه خو واپس راتلی نه شي. او بس الله دې ټولو ته مونږ ته د زړه صبر راکړي. شیخ صاحب به دلته کې کوم کوم کتابونه ښودل؟ شیخ صاحب به دلته کې ترمذي شریف او بخاري شریف جلد ثاني. جی هغه به اوس بل چاله ورکړل، چاله هم ورکړل؟ هغه حافظ شوکت صاحب مونږ سره دلته خپل مخکې نه استاد و، او شیخ الحدیث هم و. نو دې وخت کې کتابونه هغه ته حواله شو، حافظ شوکت علي صاحب ته. جی شیخ الحدیث ته. څنګه ستاسو نوم دی او چېرته نه راغلی؟ زما نوم وحید الله دی، زه د لکي مروت نه راغلی یم. د دورې طالب علم یې او د حدیث طالب علم. شیخ صاحب اولي سره به راته څه وی؟ بس شیخ صاحب اولي بارې کې درته دا وایم چې شیخ صاحب موږ سره د سومار او منګل پیرډ و، نو تېر سومار او منګل سومار په ورځ راغی زموږ ته، پیرډ یې واخیستو. اخر کې دا راته وویله چې انشاءالله سبا و پیرډ ته بیا راځم. زموږ د شیخ صاحب په انتظار و چې کله سهار د ده شهادت خبر موږ ته راغی، نو ویله شهید شو. نو استاد پیرډ کې موږ ناست وو ټول، هغه استاد طالبان غوندې ودرېدل. استاد ویل څه چل وشو؟ ټول طالبان ټول هغه شیخ صاحب زینت المحدثین هغه شهید شو. نو ټول طالبان داسې ژړاګانې شروع کړې. والله العظیم هغه وخت باندې ما ته دا خوف ودرېده، داسې نه د ژړا له وجې دغه بلډینګ هغه پټاو شي، دومره ژړاګانې شولې. زه وایم دا څومره عجیبه درندګانو، څومره نایسته درندګانو چې دوی د شیخ صاحب باندې ګزار کولو. شیخ صاحب څه رحمدلی کس و، څومره رحمدلی و. د شیخ صاحب په ځای باندې کې یو بل سپین ږیری هم دی که نه؟ زه هم دغسې سپین ږیری څوک په څپېړه هم نه وایي، دس خو ډېر. قدرمنو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا به زه په دارالعلوم حقانیه کې موجود یم، اکوړي کې. دغه مشرانو سره مې خبرې وکړې، طلباو سره مې وکړې، دغه دوره حدیث ما تاسو ته وښودلو، دغه د شهیدانو قبرونو سره ما خبرې وکړې. بیا د دې مدرسې یو بل بچی مولانا عبدالحق ثاني صاحب، تاسو موږ سره کتلی شئ، د جمعیت علماء اسلام سین یعنې سمیع الحق صاحب چې کوم ګروپ دی د هغې امیر دی. طبیعت یې ناسازه دی او مرۍ داسې ده چې خبرې به ته بلکل راونه وځي.
نو زه یم چې الله صحت ورکړي بیا به له چېرته کې راشو او خبرې به ته انشاءالله واورو. فی الحال میاسې سره تاسو سره د دې ملاقات کوو. خوشحاله اوسئ، خادم غواړم.